الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، درست العلم حتى صرت خطبا ونلت السعد من مولى الموالي. درود فاقل عليه صلى الله على محمد النبي الأمي. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال فرمي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي پاک علیہ السلام تا فقال انه ابدع بي بشکا ساروے کمزور شوی دے پما باندې، یعنی کله چې ساروے دی اندازه ته ورسیږي چې ته په هغې سورېږي نو هغه راغورځېږي کینی بار نه وړي تا نه وړي نو ابدع بی نو بار کما لرا. فقال ما عندي نشته زما سره سو ما سره ویسه نشتګي تبه ما په هغې باندې بار کړی وې. فقال رجل ویل یو سړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا ادله زب خودل وکم دته علی من پاغه چا باندې یحمله چې دی به بار کی دله به سورلی ورکي او دی به بار کی. نو پیغمبر علیه السلام دا خبره څونه خوښه شوه. فقال نو فرمایل علیه السلام من دل چا چې دلالت وکړو علی خیر د نیکۍ په کار باندې فله نو د ده دپاره مثل اجر فاعله و مثل د اجر د کوونکي د هغې دی. کتاب العلم سره مناسبت دا دی چې علم دې وکړو نورو خلکو ته به بې نیکۍ ښې نو هغه نیکۍ چې هغې کوي تا ته هم هغومره اجر میلاویږي. عالم دین ته چې کوم عملنامه میلاو شي بلا حجونه بلا جهادونه بلا زکاتونه او ډېر هر څه به په هغې کې موجودي دی به وایي دا کارونه ما نه دي کړي وایي تا کړي نه دي خو نورو ته دې د دې بیان کړی دی. وعن جریر رضی الله تعالی عنه دې ته جریر بن عبدالله وایي فکر یې رہے دا دونه ښایسته او ښکلی صحابي و چې په هغه زمانه کې مشهور یوسف هذه الامت دا د دې امت یوسف علیہ السلام دی. او دغه په زمانه کې د عمر فاروق رضی الله تعالی په زمانه کې دی د مدینې منورې نه بهر دی رکو داسې نه څوک په فتنو کې ونه غورځي ډېر زیات حسین دا په لسم کال باندې ایمان راوړی و ماشوم او دی په سورلۍ باندې نه شو ټینګېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. د هغې نه بعد به بیا غټې غټې چکرې والي په سورلو باندې بیا به غورځېدلو نه. سل احادیث د نه رانقل دي 51 هجرۍ کې دی وفات شوی دی. قال نو دے فرمائی کنا امنگا فی صدر النهار فاول دورد کی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه نور علی نبی علیہ السلام تقوم یو قوم ورات بربند بربند دان مانا کی چا ورتونی اخکار کیدل ورتونی پٹکڑیو خو دی نور ټول ته بربند ویلې کېږي لکه وایي بچي مې نار دی او بربند دی نار دی او بربند دی دغه ټیم څه وایي څه خوړلي خو لکه څه ورته سم نشته دی ډېرې کپړې نشته دی څادر یې نشته بنین یې نشته. مجتابین نمار یې اغوستونکي وو د برګو څادرو. ګوره پته ولګېده چې د بربند نه دغه بیخي بربند مراد یو څادر یې شته چې په هغې باندې ځان پټ کړی. نمار هغې دغه ته وایي سپین څادر ته چې په هغې تورې لیکې وي د جمعیت جنډه چې په کم شکل ده. او العبا یا شړی او متقلدي السیوف ځوړندونکي د تورو عام د دې او د مضر قبیلې نه بلکې کل د مضر نه و که مبالغه پکې وکړي که نه لږ پکې بدل وکړي کل د چا نه و د مضر نه و. فتمغران متغیر شو مخ مبارک د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لما د وجد آغنا رآ بهم چې ویلي د پدیو باندې من الفاقت الوگا پدیو دا کم الوگا ولیدلا نار نور و غریبی ولیدلا. نو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ډیر خپه شو. نو د چا په تکلیف باندې خپه کېدل سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله وسلم کلی دغه ولا طریقه وام. فدخلان داخل شو علیہ السلام ثم خرجا بے اوت نبی علیہ السلام کله انسان ډېر خفه وي وزي ونه نوځي
امر وکو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانو آزان وکو اقامت وکو فصلا نمون وکو نبی علیہ السلام بے تقریر وکو فقال یا ایها الناس او خلقو ویری گئی ربکم نخبل رب آغازاتنا چی پیدا کری استاسو من نفس واحدہ یو نفسنا ترددیز یہ پوری چی ان اللہ کان علیکم بے شک دے اللہ تعالیٰ پتا سبان دی رقیبان نگہبان تاسو ټول د هغه د نظر د لاندې والآیت التي او دارنګې ویلوستو آیات هغه چې په حشر کې دی اتقوا الله ویریږئ د الله نه ودي ګوري نفس هغه څه ته قدمت لغد چې مخکې لېږلي لغدن د سبا دپاره ور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مقتضى الحال آیاتنا اولوستل دی ټیم کې دی حال دی تقاضا کوله کنا یا ایها الناس خلقکم من نفس واحده دا آیات ولی ویلي چې تاسو ټول د یو بابا آدم اولاد یاستئ که تاسو کې دا کم مالدار او دا راغلي غریبانان نو د مالدارو دا مالداري دا د خپل کمال نه دی دکه چې په کم کمال ته متصف دا چې دا راغلي غریبانان دي دا خو د بابا آدم اولاد دي دا کمالات خود د سره مشته بالپیر یا بالقوه نو دا د خدای پاک په تاسو دا فضل کړی دی مالداري ګرځولې سي غریبانان ګرځولي په دیو امتحان په تاسو باندې هم امتحان من نفس واحده او تداو کې تاسو د یو بابا آدم اولاد یاست فکر دقه سی خبره بکې لکه چې داسې څوک د غرالو چاندې والا رالو ډېر غریبانانو یا پې عذاب راغلی دی او ته بیان کوې تاسو د یو قوم خلک یاستئ ګوره با پښتانه تاسو هم پښتانه او چې نور علاقې یو بل ته څونه نږدې علاقه دا ورته یادوه چې د یو علاقې خلک یاستئ ستاسو نیکه یو اوس په دې باندې عذاب راغلی ستاسو ورونه دي وکړئ ورسره څه مدد تصدق رجل دا تصدق خبر دے و کل کل خبر بمانے امر وی خبر بمانے امر وی تصدق رجل تصدق دیو کیو سڑے دخل دینارنا او بعضی وی چی دے کہ لام امر محضوب دے لی یتصدق رجل دا مانا لیکن سنگ چی قرآن شریف کی بل آیات دے پاغے کے لام امر مقدر پروت دے ذرهم یأکلو پرید دیو لارا چی اخری یأکلو مانا ایل یأکلو فلیأکلو او علامہ ابہری سے وائی چی دلتا لام دا چی دے سیب علیہ رحمتا پا مزاری کی مقدری او تصدقا دا خمازی دا مزاری ندا ذرهم یأکلو کی کراغلے دے مقدر دے نو یأکلو خمازاری واقعی کی مقدر کی دے شی نو دا خمازی دا نو بس وی خجواب اصل کی دا دے ملی صاحبہ چی بس دا مازی دا خو پا معنا دا امر بانے دا خبر بمانے امر دے لام پا کی مقدر مبولا نام پا کی قول دے خو لیکن دا پا کی مقدر مبولا دا دے دا پارا بل مثال بمد اللہ راشد علم پا حق لپا من اخذہو اخذہ بحظ وافر اخذ فلیأخذ اخذ ماضی بمانے امر دے وادی لی غٹ برخد علم نو دا شتا دے ماضی بمانا امر دا مستعمل شوے دے قرآن او سنت کی ایمان لکه دا جماعت کی گوره چانده وکړه اعلان یې وکړو جماعت کې سوال جایز دی ځینې علما خو وایي چې سوال پکې جایز دی او ځینې وایي جایز نه دی فکر دې راغلی نو دا معنا شو په فتاور زویه کې خو په شپږم جلد 436 کې لیکلي پیژنې دا فتاوا دا د بریلیانو د مشر
چې یو پیسه دې په جومات کې چاله ورکړه نو کفارې دا ده چې بیا به 80 پیسې په بل ځای کې خیرات کې. او د دې حدیث نه دا معلومیږي جواز حنفي روایاتو کې هم د قرنګي دي چې ورکول او نه ورکول دواړه راغلي دي، دواړه راغلي دي. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه هغه دا ویلي دي چې یاره ځان له پکې سوال صحیح نه دی او د نورو دپاره پکې سوال صحیح دی. د نورو دپاره پکې سوال تور له بیا اعلان وکړي دا ټیک دی. دارنګې صاحب علیه رحمته نورو بعضې علماو نه دا را نقل دي چې یاره که ته په خپله باندې سوال په جومات کې وکړي اوم جایز دی، خو د آدابو چې لحاظ وساتلی شي غټې چغې پکې ونه وي، ډېر اصرار ونه کړي چې اوخ خو که نه او دا او دا او دا او دا او د خلکو دې څټونو باندې بیا یې وانه وړي ځکه چې دا اعلان وکړي بیا بریک یې نه لګېږي بار ته وځي که نه چې په هر چا ور وخاته لار به ورته پرېږدي نو په څټونه باندې به د خلکو نه وړي نه سوال دپاره او نه بیا واپس هغه تک چې څادر هلته دغه کوي دا غوړوي دا مسله پکې او تیزه چغه به هم نه وایي چې د جومات بې ادبي را نه شي. فکر یې نه نو په شدید ضرورت کې پکار ده چې وشي. اوس خو تقریبا چې هر مونځ کې څه وي ملا صاحبه اعلانونه وي. خو دې مدرسې نور هم ډېرې کې خو لکه مدرسې اصل کې ډېرې دي مدرسې نو هغوی د خامخا په چاندو چلېږي نو د جومات په چاندو باندې خلک چلوي نو بس بل به څه وکړي غریبانه نو چاندې پکې ډېرې وي. نو دا مسئله ده فکر دی راځي دا په جواز باندې دلیل هغه دغه روایت هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیان کاو د نیکو چې نن دا نیکي چا کړې هر یو به ابوبکر کولی نن چا چې کوم دی چا سوالګر لره څه ورکړي دي ابوبکر رضی الله عنه ویلي چې د جومات خاصه سوالګرو نو ما هغه له روپۍ ورکړې ده. نو دا هغه عالمان چې د جواز قایل دي استدلال یې ځینې ولی دی. کوم مولیان چې وایي چې جومات کې سوال ټیک نه دی هغه وایي دا خو په جومات کې دننه نه بار پیزار د سره ولاړو خلک به روان د هغې نه سوال کول چې د جومات کې دننه اعلان کوي نو دا څه ناڅه د بې ادبۍ نه دا خبره خالي کېدی نه شي که شدید ضرورت نه وي راغلی نو کول نه وي پکار. تصدق دی وکړي سړی د خپل دینار نه د خپل درهم نه او د خپل صوبې نه او د خپل سواع بر د پیمانې د غنمو نه د سواع د تمر نه حتی قال تر دې پورې چې نبي اسلام د هر څه یاد کړل ولو بشق تمرتین که اگر که یو شق یو ټوټه د قجوري ولې نه خو څه خو وکئ که قال نو وای دا راوي فجاء رجل نو راوړلو یو سړي د انصارو نه بسرة یو بټوا کادت قریبه وه کپو چې ورغوی د هغه عاجز شوی وی عنها د هغې نه بلکې په تاخیر سره عاجز شوی و ترقي وکړل بلکې عاجز شوی و راوړلې یې نه شوله دومره ډېرې پیسې راوړې هغه ټایم کې خو ما چینج به وکړ بلا روپۍ راوړلې ولې د رسول الله صلی وسلم د خولې مبارکې وینا ده. ثم تتابع الناس بیا ورپسې شو خالق نو ګوره دا روایت د څه دپاره راوړي ملا صاحب د دقه سړي دپاره راوړي چې اولنی اقدام ده وکړو غټ اقدام یې وکړو نور خلک بیا ده پسې شو چې چانده کېږي او تا ول پاسېږي چې هلکه 50,000 پکې زما او بیا له پسې وروسته نور کسان پاسېږي نو ټوله ګټه چا وکړله ټولو وکړله خو دا ټول چې څونه چانده ورکوي نو اولنی اجر تا ګټلی دی نو دا ټول به تا پسې حسابېږي. ثم تتابع الناس حتی تر دې پورې رأیتو چې ما ولیدو قومین دوه ډېره کوي من طعام و ثیاب د طعام نه او د چا نه ملا صاحبه د ثیاب نه حتی تر دې پورې رأیتو چې ما ولیدو مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یتحللو چې پړقېدو کانه مذهبة تا به ویل که د سرو زرو اوبه ورکړی شوي دي داسې چې زیورات تازه جوړ کړي د سرو زرو اوبه پې هغه پړقا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک داسې پړقا کوله رسول الله وسلم به چې خفه و په مخ به اثر ښکاره کېدو چې خوشحاله به و په مخ مبارک باندې به اثر ښکاره کې ځینې چا باندې اثر ښکاري او ځینې چا باندې نه ښکاري
فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سن پی الاسلامی چاچی بنیاد کی خود پی اسلام کی سنتن حسنتن د طریقی خیستا فلہو د دفارا اجرها اجر دا غیدے او اجر دا چالے چامل وکی بیہا پدیبانی من بعدی پستدنا گورا اولنی چاند چاور کرلا دا ټوله چاندو سبب د وګاټو نو دارنګې چې مدرسه جوړیږي کوشش کوه اولنی اقدام دا پکې ته دغه کې او بله مسله ترېنه دا معلومه شوله چې هلکه ينفقون سرا وعلانیه سرا وعلانیه دا غلی که نو پټه او ښکاره ځینې کله به پټه صدقه منقه ورکوي او ځینې کله به ښکاره د چاندي په ځای کې به بیا پټه روپۍ نه ورکوي که لږې دې ورکولې نو هغه بیا پټ ورکوه ورته لکه اعلان شوی دی چې لکه لس زره روپو والا پاسېږي او ته پکې لسګون ودرېږي هو دا لسګون زما دی به دی بیا پټ ورکوه چې لسګون ورکوې نو بیا څه ورکوه پټ ورکوه ته خو په ځای د دې چې خلکو له ترغیب ورکړي ترهیب وله ورکې څه وله ورکې ترهیب وله ورکې خو داسې غټه چانده چې سړی کوی شي نو دا کاره په کار ده په دې نیته چې زه دا مقام وګټم چې بیا نور خلک ما پسې اقدام وکړي اجر و ثواب بما تمیلاو شی طریقہ دی معلوم اکرام آزاوز فله اجر و اجر من عمل بها من غیر این قصف غیر چکم بشید اجر دین شیء ومن سن چاچی بنیاد کی خودو پا اسلام کی سنتن سیئتن طریقی بد اللہ دیتی منگ بچ اساتی کان علیہ بپدبانی وزرها پیٹے داغی او پیٹے دا چاچی عملو کی بها پدیبانی من بعدی بغیر دین چکم چید پیٹو لدین شیعون یو شیع وان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلون بقتل کی گنا پا ظلمن پا ظلم بانی مگر ابا پا ابن آدم اول بانی نمیسو قابل کپلن پیٹے برخا من دم حادوین داغینا ذکر دا اول آسو دے سن القتل چی بنیاد دا قتل کی خوست او پا کم ملک چی چاڑون بے قتل کردی دا آغی ملک قتلون با آغا پسی حسابیگی پالتا با ابن آدم پسی با حسابیگی پا قابل پسی و دا ملک پا سطح با دا پسی حسابیگی و غا پسی با دا ملکی حسابیگی و بلا 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 طول دنیا پا آغا پسی با حسابیگی او دا صوبی پا سطح چی چاول قتل کرده ده دا ذلی پا سطح بانی چاول قتل کرده ده دا تحصیل پا سطح چاول قتل کرے د کلی او د کندی په سطح چا اول قتل کرے دی نو دا اون قتلونو په هغې پسې څه کېږي ملا صاحب نو د ښو کارونو بنیاد جوړ شئ د غلطو کارونو بنیاد مه جوړېږئ چې تاسو دا علم حاصل کوئ نو سوچ کوئ چې کم کار د شریعت نه خلاف روان دی نو راپاڅېږئ بیانونه ورباندې وکړئ هغه بند کوئ کم کار کمې پکې دی نو دغه کمې څه وکړي دا ټول خبرې پکار دي ٹھیک دی اوس لکه مثال ته باندې په مړو پسې خیراتونه نو دا جایز دی اوله شپه اوله ورځ دویمه درېیمه لسمه شلمه دېرشتمه پنځوسمه چې کومې خو دا ټاکلي چې خلکو دي چې څلوېښتي کوو څلوېښتۍ کې به بیا دا کار وکړو دا څلوېښتمه ورځ باندې د الله نبي پسې چا خیرات کړی په صحابه کرامو پسې چا کړی امام اعظم ابو حنیفه صاحب په خپل پلار یا مور پسې کړی دی جمعه باندې په دې باندې ما خبرې اترې دغه کړې وې دا کړې چې دا ټاکلي تاریخونه ختم کوي د خدای بندګان څلوېښتي ده او دا یې کال دی څلوېښتي ده او دا یې کال دی هر ټیم خیراتونه کوي څلوېښتۍ ته یې مه پرېږدئ مخکې پسې وکړئ چې ورسي څلوېښت ورځې پې کوترک نو د هغې نه بعد پسې بیا خیرات کوي فکر دې راغلی نو دا خبرې اترې دا عمومو ته څوک کوي فکر دې را اوس هلکه د شریعت مسله دا ده چې څوک مړ شي نو هغه له به په داسې کپړو کې کفن ورکوي چې هغه په دنیا کې اغوستل دلته څونه قیمتي کپړې دا اغوندي او بیا ولې د 100 روپو ګز کپړه راوړي هغې ته څه وایي د کفن کپړه دا ټول هر څه دغه مسله کې فتاوه بزازي په جمعو باندې رد کړی دی حضرت مفتی محمد فرید رحمه الله هغه ورباندې دغه کړ دا تعین نه کوئ بس چې یا به 7 جمعې کومه یا به 1 کوم یا به 10 کوم یا به د جمعې ټیک ته د جمعې په ورځ باندې نیکۍ ثواب ډېر دی خو دا تعین به وله نه کوې بس چې کومه یوه ورځ درته دغه اسانه کېدله کوه او دا پکې ضروري نه چې 7 جمعې یو جمعه دې وکړه که د جمعې نه غیر په بله ورځ باندې وکړو که د جمعې سیسمون وخواړو که د بلې سیسمون وخواړو ها نو دا ټول دغه دي دا پکار دی په اوله ورځ باندې خیرات جایز دی ګوره دا میلمستیا مکروه دی اصل کې د فقهاو عبارت دا دی ویکره الضیافة الی 3 ایام لأنه شرع
ځکه دا روا شوي دي فی السرور لا فی الغموم. اوس دقه دی پورې خلک عبارت رخلي اخوا پسې بل ټکې نه رالي، دې پسې سمدست ټکې په کتاب المبسوط کې، په شامي کې، په علمګیري کې، په بدایع الصناعي کې، په بحر الرایق کې، دې ټولو کې وګوره دې په سی ټکې عبارت دا دی وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا. نو نیمه خبره رالی نیمه نه رالی. ضیافت تر 3 ورځو پورې مکروه دی، خیرات هر وخت جایز دی. او دا فتوا زما نه ده، د مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله فکر دی راغلی. او زمونږ دیوبند پیژنې دارالعلوم حقانیه ده، فتاوه فریدیه فتاوه دیوبند ده، فتاوه دیوبند ده، فکر دی راغلی. نو دا مسئله یادولرئ صاحبانو پوهه پېښلې وین اتخذ طعاما للفقراء کان حسن وقت طعام پکې راغلی. طعام چې پخې نو طعام کې خو به لوګی کېږي، نو دا لوګی کوم ځای کې راغلی چې دا د مړي په کور کې لوګی حرام دی، لوګی به بیخي نه کوي. نو ګوره میلمستې به نه کوي، 3 ورځو پورې میلمستې پې ممنوع ده. خیرات هر قسمه څه دی ملا صاحب جایز دی، خو دا کوم ټاکلي ورځې چې خلکو له ټاکلي دا څلوېښتي کوي خلک کوي که نو دا جمعه ده او دا څلوېښتي ده او دا 3مه ده. دا یادوي که د مړي 3مه، نو د مړي 3مې ځان له پروګرام دی، د جمعې ځان له پروګرام دی، د څلوېښتۍ ځان له پروګرام دی، د کلیزې ځان له دغه دا پروګرام دی. دې باندې شریعت نه دی وارد شوی، دا د خلکو د ځان څخه جوړه کړې معامله ده. دا لکه تعین چې وکړو په دغه ورځ دی بیا کوي نو ګناهګار خو نه دی، تعین خو پکې دوه څنګه تعین خو نه دی کړ، تعین خو دقې ته وایي دا 3مه تعین ده دغه کنه، او که جمعه تعین ده، څلوېښتۍ دا تعین ده، د دې نه غیر چې په بل ورځ باندې کې دې کې څه په دا تعین ولګو نه خیرات به خرابېږي نه، ثواب به خرابېږي نه، تعین چې ولګو کنه چې په 3 ورځ به خامخا کوم دا دقه ټیک نه دی کړ. مو چې 3 ورځې باندې د ګنده وجه باندې کې منم راځي کنه جی بغیر به نه راځي خلک نو په دې وجه باندې نو که دا د تعین د نه غیر کوي بس دغه نه کوي پروا نه کوي کنه، بل دا ده چې لکه 3مې دا تګ راتګ دا هم نشته په شریعت. فکر دی راغلی. اوس د ګاونډ خلک نږدې چې کوم دي دا راغونډېدی شي، دا 3مه کې نه، دا به اوله ورځ وي، 2مه ورځ به وي، په 3مه ورځ 3 ورځې نه بعد به بیا کیسه ختمه شي. بیا په مړي خفګان نه دی پکار، بیا به په خپل ځان باندې خفګان او په خپل ځان به ژړا کوي. فکر دی راغلی. هغې نه بعد به بیا د کور زنانو لره دا پکار دي چې نکریزي ولګوي، نکریزي ولګوي. لکه صحابیاتو به دا عمل کول، صحابیاتو به دا عمل کول، او دا به یې مسره ویلي چې زمونږ دې ډول سینګار ته حاجت نشته، خو د دې وجې نه کوو چې خلک په شریعت باندې پیش امهات المؤمنین به دا کول، د نورو صحابیاتو زنانو به د 3مې ورځې نه بعد ډول سینګار کولو، بس صرف زوجي دپاره په خپل زوج باندې 4 میاشتې 10 ورځې خفګان پکار دی. نور خفګانونه به کیسې د من نه لاړه شي، بیا به په مړي خفګان کې که په ځان به خفګان، د مړي خفګان دغه ځای پورې. نو خو مړی د چا نه هېرېږي، چا نه به پلار هېر شي، د چا نه به زوی هېر شي، د چا نه به ورور هېر شي، د چا نه به تره هېر شي، فکر دې راغلی، د چا نه به مور هېره شي، خو لیکن هغه کوم ظاهري خفګان چې وي نو خفګان به د من نه دغه کېږي راځي. نو دا شریف د کار برابر کوي که بس دې کتابو کې څه دي، قرآن کې څه دي، سنت کې څه دي، په فقه کې څه دي، هغې ته لار سیده کوي. ورځئ ډایرکټ واضحه خبره کوي چې دا شریعت دی، نه څوک د چا نه سر والی شي او نه په چا باندې رزق بندېدی شي، د هېڅ خبرې پروا مه کوئ. قدرانه دی ملاس خودونه ده په حکمت په نرمه باندې سخت الفاظ مه استعمالوئ، سخت الفاظ مه استعمالوئ، ځکه داسې یو شی یو خلک په کومه مسله کې مبتلا وي نو د هغې پرېښودلو ته څه ګران او مشکل په نرمه په ښه لهجه باندې په خوږه لهجه باندې اعظم. وسنذكر حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال من أمتي في باب ثواب حج إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني عن كثير بن قيس دا د اوساط التابعين ندي هيك دي او دارنګ ابن حبان د توثیق کړي دي او دا روایت دا راغلی دی په ترمذی شریف کې خو هغې کې منقطع دی، عاصم او د کثیر په منځ کې انقطاع ده. او دا حدیث چې تاسو پسې تلاش کوئ نو په مسند احمد کې به تاسو ته میلاو شي بدون د انقطاع نه په صحیح سند باندې، بدون د انقطاع.
وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا ناست يوما مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاء نور عليه رجل يوسر فقال يا ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه اني جئتك هذا غلي متى اتى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم د پاره د یو حدیث ګوره مدینه خو مدینه ده مدینه څوک پرېږدي نه خو د حدیث مبارک د پاره ګوره د مدینه منوره پرېښوستله نو دا ښه کار دی حدیث مبارک له تګ دا څونه قیمتي دی فکر دې راغلی دی صحابي ورته مدینة الرسول هغه یې پرېښوستل او دلته دمشق ته دغه شو دا راغلی نو خپل کورونه خپل جوماتونه پرېښوستل مدرسې ته حدیثو له تګ دا الحمدلله خدای په موږ او تاسو فضل کړی حدیث بلغني چې را رسېدلی دی ما ته چې انک تحدثو چې ته بیانې هغې لره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت زنی مراغلی لحاجت د پاره د بل حاجت قال نو فرمایله ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ سمعت فإني سمعت ما اوریدلی دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه تقول من سلک طریقا چا چې وچلول لاره طلبول پاغي کې علم آسان وکړي الله تعالی به په دې سره طریقا لاره من طرق الجنة د لارې د جنتنا دا د به ضمیر دی من ته راجع دی ها سلک الله او بچری الله تعالی به په دقې من په دقه انسان باندې لاره یعنی دا انسان به خدای روان کی په لاره په کومه لاره من طرق الجنه من طرق الجنه طرقې خو پیژنې که نه پیژنې څه ته وایي لارې ته وایي که لارو ته وایي لارو ته وایي ګوره دا موږ له طالبۍ دام د جنت لاره د مجاهدین جهاد کوي دام د جنت لاره تبلیغ والا تبلیغ کوي د جنت لاره عوام د علماو د مدرسو خدمت کوي دا د جنت لاره د منځونه وغیره د جنت خو ډېرې لارې د جنت ډېرې لارې دي د خیر دې به یې وچلي او دا بهي کې چې دا کومه با راغلې دا با د تعدیې ده نو د دې معنا دا جوړیږي چې جعله سالکا خدای به دې سالک وګرځوي په لاره د لارو د جنت نه نو دې ځای کې دا سلکا د سلوک نه مشتق شو دویمه توجیه په دې کې دا ده چې دا د بهي والا ضمیر راجغ دی د علم ته راجغ دی چا ته علما او دا بهی کې دا با د تعدیت نه ده دا با د سببیت ده او سلک دا ویلې کېږي صاحب علیه رحمت په معنا د اسانتۍ سره چې کم تار په اسانۍ سره په ملغلره مشکڼه کې داخلیږي په معنا د اسانتۍ سره شو نمان او دا سلکا دا به د سلوک نه مشتق نشي دا به د سلکن نه مشتق شي ترجمه به څنګه کې من سلکا هغه څوک چې هغه روان شو په یو لاره یطلبو فیه چې طلبولي په هغه کې علم سلک الله خدای پاک به آسان کی خدای پاک به آسان کی به په سبب د دې علم سره طریقا لارا کما لارا د لارو د جنت نه دته به خدای پاک لاره د جنت آسان کی او بل حدیث بیا د دې دپاره تایید راغلی چې چا علم شروع کړو الله به د جنت لاره آسان کی هغه تیر شوی دی فکر دی دقه وجنه ابن الملک وی طرق الجنة متعددة لكل عمل صالح طريق وإن الملائكة بشك ملائكة لتزعو داگدی خپلی وزری ملائکی دی رضا الکه رضا څه ته ویلی کېږي رضا دا مفعول له دی او کم یو مفعول له دی دوه مفعول له دی جو د قبیلې د ضربته تادیبا نه دی یعنی د پاره د حصول د ادب د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د طالب العلم ملائکې وزرې ځکه خورئي چې دا طالب
دا بسم خوشحاله کم په دې باندې دم دی طالبانو خوشحالي حاصلول غواړي چې دا طالب خوشحاله کم دې طالب ته څه کوي خوشنودي ورته کوي تملق ورته کوي او یا دا مفعول له دی لقبیلې ده ضربته نا قعدت عن الحرب جبنا هلکه جهاد له ولې لا نړم جبنا د وجې د وجود د بزدلینا نو معنا به دا شي چې دا ملایکو د اګدي وزر خپلې رضان د وجې د رضامندۍ د دې ملایکو چې په ملایکو کې رضامندي موجوده ده د پاره د طالب دا ملایکې د طالب نه سخت خوشحاله دي د دقې د وجې نه ورته دا دغه ږدي دوه توجیه شولې درېیمه توجیه دا ده چې دا رضن حال واقع دی نو بیا به معنا دا کې چې ږدي دا ملایکې خپلې وزرې رضن نو دا د یو حالت دی د هغې نه څه رالی د هغې نه پې احتراز رالی چې هغه ځینې د دنیایي سطح باندې یو سړی په دغه باندې په لاره باندې روان دی ورته کسان راپاڅي او د سلوټ او داسې ورته وکړي چې د ښځې ټیکه دی را دا مبتدا د خبرې موږ نه ذکر کوو دا حذف شوی دی په حذف وجوبي سماعي سره ټیکه دی رالی ملا صاحبه نو بیا هغه سلوټ یې وکړو ته راپام سېدلې ورڅخه برابر خو لیکن دلته په دې اړه کې د هغه سړي نه خوشحالي کنځلې ورته کوي ملایکې چې دی وزرم خورئي په حالي کون د ملایکو کې رضن لطالب العلم چې دا خوشحاله وي راضي وي د طالب العلم خوشحالۍ د وجې نه ورته دا وزرې څه کوي خورئي نو دا شولې ملا صاحبه درې ترجمې او دا وزرې خورول بعض علما وایي دا په حقیقت باندې محمول دي وایي مونږ خو چرتم د ملایکو وزر اونې لیدو وایي ته ملایکه نه یې نو وزر به څنګه وي ته ملایکه نه یې نو وزر به څنګه وي دا نور په حقیقت باندې لکه وروسته به راشي چې کله بانګي بانګ وای نو شیطان منډه کي او هوا تینه چالو وي نو موږ نه شیطان اینو او نه اواز اورو ولی نه اورو هلکه زموږ دا نظر څومره لرې ځای پورې کار کوي نو دا سترګه په دې شیطان په لیدلو کار نه کوي نو دا غوږ خو دغه ځای پورې اورېدل کوي زیات نه کوي نو دا غوږ به بیا څنګه د شیطان اواز واوري نو دا ملایکې وزرې خورئ خو موږ ته پته نشته فکر دې رالی د دې وجې نه صاحب علیه رحمته علامه ابن القیم وایي چې احمد بن شعیب هغه د یو محدث قصه دغه کوله دا بیانوله چې هغه ویلي چې دا وزرې ورلره ماتومه همقل طالب نو یې په هغه خپې کې د ده چینجي وشو خپې ته پرې کړله بل قول دا دی چې یو بل ځای کې یو قمقل طالب وی زه ول دا وزرې ماتومه نو د ځمکې ډیلته ورکړله الله پاک پکې غټ میخ په دې ځمکه کې را پیدا کړو او چې دا میخ اوس د کوم ځای نه رالی د په خپه کې ننوته هغه خپه باندې هغه شل شو نو مولوي صاحب د الله د نبي خبرې حقې سچې رښتیا دي که دې راځي چې سړي د رسول الله په خبره باندې یقین نه دا به خبر بیا به د چا په خبره د یقین راځي اخر د هغې نه بعد یو سړي ویلي د الله نبي ویلي تا عدل او انصاف ونه کو په دې تقسیم کې نو هغه وایي چې خدای عدل ونه کړي او د الله رسول عدل ونه کړي نو بیا به کومه کوپړۍ وي چې هغه به څه کوي ملا صاحب بیا رسول الله وفرمایي چې د ذئ نه به نور قوم روځي یقرؤون القرآن قرآن بلولي ولیکن د دې ځای نه به لاندې په دې خولې باندې به قرآن وایي لاندې زړه ته به قرآن کوزیږي ولې د الله په نبي اعتراض وشو څونه غلطه خبره نو ملایکې وزرې خورئ دا په حقیقت باندې ورمحمول شو فکر دی او بعض علماء کرام فرمایي چې دا کنایه ده له تواضع نه تواضع واخفض جناحک للمؤمنین یعنی دا ملایکې د طالبانو سره ډېر زیات دغه کوي تواضع کوي په تواضع باندې دیو ته رامخې ته کېږي چې دا ډېر لوی خلک دی طالب العلمان دا ډېر لوی خلک دی او پاتې شولو صاحب علیه رحمته ملا صاحب نور اعظم
وان العالم بشک عالم چې یستغفر له بخنه غواړي د د پارا من آسو فی السماوات ومن فی الارض والحیتان او کبان پی جوف الماء پمند اوبو کی او بشک فضیلت د عالم علی العابد فبزرگ باندې ګوره دا عابدم عالم وي او دا عالمم عابد وي که نه وي ټیکه دې رانه لکه دا عالمم عابد وي ځکه عالم چې وي خو عبادت خو خامخا کوي که نو عابد نه شو او دا عابد چې عبادت کوي څه نه څه علم خو ده هم خامخا وی دا دواړه دغه وي دا پکې وي دا بیان چې شیخ غلام صادق صاحب رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه دا کول په ډکی میرآباد کې که تاسو کې څوک په دغه کې جنازه کې وو کوم مولي صاحب پاس شوی لال بادشاه مولي صاحب رحمت الله علیه دا ویلې چې عالمم عابد وي او عابدم عالم وي خورورا په دې عالم باندې دا شوق او مینه او محبت او دا دبدبه د علم غالب وي دا علم کوي خو لیکن دونه ډېر دغه نه کوي نپلونه نه کوي که دې خپل باندې موږ ته داسې مخامخ هم ویلو یو 2-3 منټه پاتې یم زه بیا دا بیا ووایم چې لکه دا ټول خلک نفلونه کوي چې تا بیا زه کتاب به یې راوالم کتاب وګوره چې کتاب راوالم کتاب وګوره مولا سړی خو د دونه نوافلو دغه نه کوي فکر دې راله شوقي او د اکثر ځینې طالب العلم په دې درسونو کې هم روجې نیسي نفلي روجې نو سبق بیا نشي ویلی نو هغه روژه وایي چې سبق نه پې تا نه وباسي بیا خو ډېره بهتره چې سبق نه ته وباسي تا تاوان وکړو وروره ګټه دې کړې نه ده نو چې چا باندې د علم غلبه وي نو هغه په عابد باندې څونه مقام لري بېشکه فضیلت د عالم په عابد باندې په شان ته د فضیلت د سپوږمۍ دی لیلة البدر د څوارلسمې شپې سپوږمۍ په باقي ستورو باندې د ستوري خو لوږه رڼا ده د عابد لوږه رڼا ده ځکه د عبادت ډېر دی او خلکو ته علمي پیدا کمه ده چې ته د خپل کور متعلق څه علمي مسله بیان کړي یا د دغه 2-3 کورونو متعلق ملا صاحب دی که نه عابد دی نور بزرګ دی او عالم نه خو وروره ملکونه سیراب کېږي صوبي او ذلي ته څه کېږي سیراب کېږي ملکونه دا معنا ده چې وروره کتاب یې لیکلی دی حافظ ابن حجر په سلامت دنیا کې چې کوم د اسلامي ملکونو کې دغه کتاب کتلی کېږي د هغه د کتاب نه د اردو شروحات تیاریږي په هغې باندې بیا حوالې ورکوي بدرالدین عیني کتاب لیکلی امام اعظم ابو حنیفه صاحب ته سوچ وکړه چې دیو به لکه دا مقام په څه ګټلی دی به دا مقام څه ګټلی سړی حیران شو فضل القمر نو ګوره د سپوږمۍ 14مې شپې سپوږمۍ رڼا ډېره که نه نو عالم رڼا ډېره ورکوي وجه دا د اوس کوي عالم رڼا نه ورکوي علم یې کړی دی د خرورونو باندې خو طالع پسې لګولې ده نو بیا څه کوي او یې سپوږمۍ ولې یاده کړه مولي صاحب ناشنا خبره یې وکړله ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی او دا سپوږمۍ ده ملا سړی سره سپوږمۍ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نور نور القمر مستفاد من نور الشمس د مولا د مولاتوب به د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د علوم د وحی نه مستفاد وي د ځان نه خبرې به نه وي بس قرآن سنت او د قرآن سنت نه رایستلی شوې فقه دقه به وي د دې باندې به درته دا مقامات څه کېږي حاصلېږي او دا نحو صرف او منطق چې چاته خیستې په دې نیت باندې چې دی د فقه او سنت او قرآن کې تکړه شي که په دې غرض باندې وی نو دا ډېر ښایسته غرض دی او که ټول عمر یې دقې نه ورکړو دغې ته یې وقف کړو نو بیا خوند کوي ملا صاحبه بیا نه کوي داسې مولي صاحب سره هم زما ناسته ولاړه شوې ده چې په دې منطق او په دې شیزونو کې داسې ماهر چې یاد یې ولري خو ما ته یې تپوس وکړو ما تا ټول قرآن شریف په ترجمه د کوم استاد نه ویلی وایي نه ټول مې نه دی ویلی نو بیا خو د دې نحوې د سر په څه پیدا شو نحو سر موږ د څه لپاره ونیسو ګوره دا ټول علوم حاصل کوي د خپل یو مقدار پورې تبحر به په څه کې حاصلوئ په قرآن شریف کې په احادیثو مبارکو کې او په فقه کې دې کې بیا ځان ښه دغه کوي دا ماهر دا اهم شیزونه دي
په باقي کواکبو باندې وان العلماء بېشکه علما ورثة الانبیاء دا د امام بخاري هم راوړی دی په ترجمة الباب کې علما ورثة الانبیاء دي دا څونه غټه خبره شوه او انبیاء لم یورثو دی په میراث کې نه دی ورکړی دینارا ولا درهما وانما ورثو دی میراث کې ورکړی دی علم لرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث علم دی فمن اخذه چا چې واغستو علم لرا یا الله مونږ لی راکي اخذ بحظ وافر د واغستلو کامله برخه هلکه دی د غټې کاملې برخې مالک شو او دویم توجیه دا د ملا صاحبه چې دا ما تاسو ته ویلي چې دا ماضي بمانا امر دا چا چې واخیست د علم لرا یعنی اخلي علم اراده لري چې علم والی اخذ فلیأخذ بحظ وافر دی دی والی کامله برخه ګوره هغه علم چې سرګیر دی نو هغه هسې سړي ته مسلې جوړې کړي ولې درس ته نشي کولی تقریر نشي کولی فکر را تصریف نشي کولی هیڅ نشي کولی نو نه د دین او نه د سا دین هغه په کور کې هم څه بې حیثیت نه په کور کې هم د هغه حیثیت د ګیا د لالی د ګیا د لالا نو څه پیسې وي نو سره دینداري وي چې خلکو ته چې علم دی مضبوط وکړو بیا کار برابر دی دغه علم به څه پیدی مولي صاحب چې ته په خپله مدرسې ته ځې چې تنخوا دي نه خو درس راک سم علم وکړه چې د مدرسو والا وی یو وی مال راشه او بل وی مال راشه کمال حاصل که په چا کې ملا صاحب په علم کې بیکاره کار دا نه دی پکار چې د علم نه بعد سړی بیا دنیایي روزګارونه کوي نو هغې نه خو د علم نه مخکې دنیایي روزګار په کار وکړه علم کولو ته پکې بیا جد پاتې وو ځان نه ولې ګیا لالا جوړی نو په ځای د دې چې د ځان نه د ګیا لالا اساس کې د ځان نه سم سړی اساس کا علم کوه پسې بلبل شه په شان د ګل شه چې هر څوک دي بویوي نه فکر دې لاله په شان د ګل شه چې هر څوک دي بویوي بس علم صفت د ذوالجلال دی عجیب کمال دی چې طالب ورپسې امام شافعي رحمت الله علیه به د علم خوند بیانولو زه چې کله یو نکته د علم سیکم نو یو افسوس وکم چې کاش چې زما دا ټول جوړونه و اندامونه سترګې وې چې دا سترګې مې په دې نکته څونه خوشحاله شوې چې دا ټول بدن مې دونه خوشحاله شوی او چې کله د علماو نه یو علمي نکته واورم علمي مبحث واورم زم کاش چې زما هر اندام دا غوږونه وې چې نن مې دې غوږونو ته څونه خواږه میلاو شو چې دې هر اندام مې دا خواږه څه کړی وې ملا صاحبه څه کړی وې علم کې داسې کار دی لکه چې دې ته را ډوب شوی سړی نه که نه سم یې نه وردنګري نو دې کې سړی تنګ وي دله خوند نه ورکوي خو چې دې ته دې سم ور ودنګل نو زه وایم چې د دې په شان ته بل خواږه نشته فکر دې راغلی هله تنګي صاحب مبارک وایي وایي که قبر کې ما ته اجازت میلاو شي نو زه وایم چې امام ابو یوسف صاحب کتابونه راوړه هغه 300 جلدونه چې ویې ګورم چې سټډي مطالعه ولا څه کمه وکړم ناشنا خوند پکې دی که نه په علم کې سړی حیران په علم کې چې په یو مسله پسې ریسرچ او تحقیق کې نو حیران بشي داسې ځایونو ته پسې ته مزلې کې روانې چې هغه تا نه یې لیدلي که نه بس ټول عمر سیل صفا ټول عمر سیل صفا د ښه کتاب یو ښه ملګری دی مولا صاحب چې ښه کتابونه ته میلاویږي نوادرات د هغې کتاب ته مخې ته راځي بس بې پروا مروا د سړي په هېڅ باندې نه چې هر څنګه دی نه په ګرمۍ نه په یخنۍ وي ښه خو چې دې ټیم کې دغه وکړي چې میلمه دی نو وایي چې هلکه اوهو میلمه خو رحمت دی خو ډېر غټ رحمت نه څه شوم نو وروره حظ وافر خدای پاک دې موږ او تاسو لره کوم علم راکړي حظ وافر هغه علم دی الله تعالی موږ او تاسو لره راکړي ډېر زیات خوند کوي ملا صاحب د حدیث حکم مې ته مخکې بیان کړ وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال فرمای ذکر کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجلان دو سړي یو د دې دوه عابد بل عالم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت د عامل عالم علی العابد په دغه بزرګ باندې که فضلی علی ادناکم لکه فضیلت زما دی علی ادناکم په ادنا ستاسو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبالغه کړې د مبالغه جایزه ده
او مبالغه تاسو به په علم البدیع کې ویلي په 2 قسمه باندې ده بیا په دې 2 قسمونو کې قسمونه دي خو به هر حال مبالغه دا دغه دا ذکر الشیء اکثر مما فی نفس الامر دې ته ویل کېږي مبالغه یو شی دومره نه یو تیغم نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت خو په پیغمبرانو باندې دومره سیوا دی چې د مولا فضیلت په دې عابد دونه نشي جوړېدلی چې د رسول الله فضیلت په انبیاو څونه ډېر دی نو بیا د پیغمبر اسلام فضیلت په صحابو او بیا په صحابو کې په ادنا صحابي باندې نو دا مبالغه شوله صاحب علیه رحمت الله د دې پښتو کې مقصد دا دی لکه څنګه چې تاسو صحابو ته زما فضیلت په ادنا درجې صحابي باندې مقبول دی بلا تردد دقه رنګ د عالم فضیلت په عابد بزرگ باندې دا قبول کوي بلا تردد هیڅ قسمه تردد او شک شبه فکر دا خبره بیخي د شک او د شبهې نه بهر ده معنی دا شو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته او اهل السماوات والارض حتى النملة الکه دا څنګه چل نو که دا حتی ابتدائیه شي نو النملتو د دقې د وجې نه دا مرفوع دی خالی دی د عامل نه او که دا دغه شي حتی عاطفه شي نو ان الله وملائکته واهله په هغې باندې دا نمله ور عطف که حتی النملته چې دا عاطفه شي او که دا حتی جارم راتې شي که حروف جاره څو دي اختلاف پکې شته یو قول کې 18 شته دی کوم کوم دي باو تاو کاف لام واو مون صالح رباش من هذا فنال حتى الا دا چې ترګي مولا صاحبہ حروف جاره کې او حتی شته کنه حتی الا نو جاره دی نو حتی النملتی تر د میگان میگان پی جوهرها پسوری نو حتی لوس لاړ شه کوشه شپږمه بیم کوشه پنځمه مختصر المانی کې وایي چې حتی د څه دپاره راځي کله کله داسې وي چې اعلانه پسې خبره زی په ادنای ودرئ کله کله د ادنا نه خبره روانې په لکه وعدله مې ټول راغلي و حتی خالد خالد هغه ناظمي اعلی هغه یمینې هغه خان هغه گورنر د علاقې هغه هم راغلي حتی خالد این د ورکوټو نه پسې واله حتی خالد لیکه دې رالی او یا د لاندې د پسې لاړ شه حتی چې میږې هم راغلي میږي ستړی مه شي وادله مې را نه شي وریجې خوړی نه شي بل ټکي پسې نه وایي یو پسې بل ټکي هم شته کنه که نشته تاسو بیخي تاسو چې نه دي زده کړي ټپې هم نه درځي نو میږان فکر دې رالی دا خبره خو یې وایي په دې اواره باندې او په دې ځمکو اسمانونو کې خو څه کې په هغه سوړ کې دننه میږان او هغه په دریابونو کې دننه کبان هم ورله دعایي خیر غواړي چاله علماو له توبه سړی د دې علم دې شان ته حیران شي دا علم څومره شي حتی چې میږان په سړو د میږانو کې او حتی الحوت کبان په دریابونو کې لیصلون دعای خیر غواړي په معلم د خلکو الخیر خیر لره چې خلکو ته خیر ښایي قرآن خیر دی حدیث خیر دی فقه خیر دی بس دا ناظره ښودل خیر دی دا ټول خیر دا ټول ترې ملا صحیح درسونه کوئ د خیر سره معلم به جوړیږي که تاسو خو اوس نه ارادې کړې وې چې موږ به څه کوو هلکه غټ غټ روزګارونو ته به پیکر راغلی نه روزګار کو سره کوئ منع نه دی خو لکه اولا او بالذات به ستاسو درس وي که روزګار و ښه ده که نه خیر دی خو چې درس وي که نه خیر دی خو چې درس وي درس به د خیره کوي علی معلم الناس الخیر معلم جوړ شي خلکو ته د څه مناسب د خیر دا څونه مخلوق به ستاسو په خدمت کې لګي
ټول مخلوق به تاسو په خدمت کې لګي نو دا د روزګار والا خالص سوچ چې د چا کړی دی نو به دا د توبې دی د توبه د زمونږ الله رب العزت ته ها انشاءالله منګه دا کم روزګار چې مونږ له الله را کړی بس دا مونږ ته اسمانونه دي او ځمکې دي وروره سر په چشمانو راته څلې قبول دی کم روزګار چې مونږ ته محمد رسول الله پرېښودی دی دا زمونږ روزګار دی او دا زمونږ نوکري ده او دا زمونږ ډیوټي ده او دا زمونږ ژوند دی او دا شپه ده او دا ورځ ده بس د دې نه بل مونږ ته منظور به نه وي د خیره سره ها هذا على معلم الناس الخير دا ټول ورته دعاګانې غواړي سړی حیران شي ماشاءالله معلم خام رواه الترمذي او د حدیث مرتبه وګوره حسن صحیح ورته امام ترمذي ویلی دی ها د فضایل والا روایت دی او بیا ضعیف هم نه دی قوي دغه دی دا روایت دی ملا صاحب قوي روایت ورواه الدارمي عن مقول مرسلا او نه د ذکر کړی هغې کې رجلان نه دغه چې دوه سړي او دا یې ویلي چې فضیلت د عالم په عابد کفضلي علی ادناکم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تایید د فارولو د آیات چې انما یخشى الله بېشکه یریږي د الله پاک نه صرف یریږي د الله پاک نه په خپلو عبادو کې العلماء وسرد الحدیث الى آخره خشیت صرف په علماو کې شته په بل چا کې نشته هلکه عوام هم د خدای پاک جل جلاله نه یریږي ویل هغه خوف دی هغه خوف دی خشیت هغې معرفت د باري تعالی نشي کولی چې لکه خدای پاک داسې نه پوهېږي چې لکه خدای پاک جل جلاله معرفت چې کوم چا ته حاصل دی مولا صاحبه علماو ته حاصل دی چې الله پاک سم قدرتونه لري نو دا مسله اوس چې کله ناکله لکه عالم وي او خشیت په هغه کې نه وي دا به اوس څنګه چل کېږي مولا دی وروره یېرې پړه کې نشته غلط کارونه کوي نو بیا به دې سره څه کوو نو صاحب علیه رحمته حضرت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي ویو شرط وي یو علت وي اول خو په دې ټکي ځان پوه کوي بیا د هغه خبره ورته کوم یو شرط وي یو علت وي چې علت رالی معلول به خامخا راځي علت رالی معلول به خامخا راځي فکر دی او شرط دا هغې دا معنا د مولي صاحبه چې شرط سره وجود د مشروط ضروري نه دی شرط سره وجود د مشروطو ضروري شرط به راغلی خو مشروط به نه لکه دا چارندام شرط دی دپاره د مانده تا چارندام کړی خو مونږ دې پرې ونه کړو نو شرط راتلی شي په غیر د مشروط نه خو ما دا علت په غیر د معلول نه نشي راتلی وجود د معلولو سره ضروري دی نو دا علم شرط د خشیت دی که علت د خشیت دی نو هغه وایي علم شرط د خشیت دی دا لازمي د علم سره نه ده چې خامخا دې خشیت راشي علم به وي خشیت به اوسه نه وي چارندام به دې کړی وي مونځ به دې نه وي کړی نو علم دا شرط د خشیت دی او دا علت د خشیت نه دی شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي او تانوی بابا فرمایي چې چا کې خشیت نه وي نو دا مولا نه دی دا عالم نه دی حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه علم هغسې خشیت بیا فرمایي وایي که علم زبانی وي خشیت به هم زبانی وي او که علم اعتقادی قلبی وي نو د خشیت به هم اعتقادي او قلبي وي او که علم حالي وي د ده په حال باندې اثر اچولی نو وروره خشیت به هم حالي وي لګې به او جاړي هر ټیم کې به ځئ جړا به ورته میلاوي
درې قسمه باندې علم شو، زبانی، اعتقادي، حالي. بیکاره علم چې زبانی دی نو دا خشیت به زبانی وي، ځان به ښه خشیت کې ثابتوي. او اعتقادي علم، قلبي علم، هغې کې به خشیت هم قلبي وي، پړه کې به بلا خشیت پروت وي. او حالي علم چې په حالي اثر کړی دی نو ورور هغې کې به خشیت هم څه وي ملا صاحبه؟ حالي به وي. حضرت تانوي فرمایي او علامه ابن عطیه رحمه الله تعالی فرمایي د سفیان ثوري قول نقل کوي، وی انما د خصوصیت او د صفت لازمه د پاره دی. د دې معنا دا ده چې خشیت ګوري لکه څه پسې ګرځئ. خشیت صرف علماو سره، عوام خو علمه ورځي راځئ خشیت ډول یعنی دا صفت لازمه د عالمانو دی. که خشیت میلاویږي صرف د عالمانو سره به میلاو شي، د بل چا سره خشیت نه میلاویږي. دا ضروري بیا نه ده چې د هر عالم سره دی وي، خو یاره ځای کم ځای دی، بازار یې کم دی چې خشیت پکې خرڅېږي، د عالمانو. لکه یو شیز په بل ځای کې نه میلاویږي، لکه ته دا شوبې بازار، هغه په شوبه بازار کې میلاو نشي، په شوبه بازار کې هم میلاو نشي. دا مثلا یا لکه ته چې دی ګولۍ ځان له ګورې، یا څه ځان له ګورې صاحب علیه رحمته، ګولۍ ځان له ګورې، ورشې د پلشتکو واله دوکان ته، هغه سره ګولۍ شته دی، دا ویل لکه هغه ډاکټري دغه به ته در وښیي چې دغه سټورونو له لاړ شه. نو ته چې لاړ شې هغې کې وګورې، هغې کې هم میلاو نه شي، دا کېدی شي داسې ګولۍ چې هغې کې هم میلاو. خو خشیت کې دا انما راغلی دا د پاره د خصوصیت او د صفت لازمه د پاره د تفسیر المحرر الوجیز دا خبر هغې نقل کړی. علامه دارمي شپږ اتیا کې وایي چې صاحب علیه رحمته دا عالمان په درې قسمه باندې دي. کم عالمان؟ عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بكليهما، بأمر الله بالله و بأمر الله. نو عالم بالله صرف الله پیژني، احکاماتو نه دی، نور خبر نه دی. دا هغه انسان دی چې ذکر او اذکار کوي، ډېر د تصوف په باب کې ډېر مخې ته تللی، نو عالم بالله دی، خو عالم بأمر الله نه دی. عالم بأمر الله نه دی، ځکه دی نور قرآن سنت د دې نه خبر نه دی، دا چې دې مسله ورته راشي د علماو نه تپوسونه کوي. او بل چې دی نو هغه عالم بأمر الله دی، صرف لکه هغه ملا چې ښه علم یې کړی دی خو لیکن نور تقوا پکې نشته، تصوف پکې نشته، تقوا پکې نشته، نو عالم بأمر الله دی، خو عالم بالله په مسایلو کې خو چې دی څنګه تپوسونه کوي، جوابونه به درکړي، کم آیات ته تپوسي، کم حدیث ته تپوسي، ولیکن عالم بالله نه دی. او کله داسې مولي صاحب چې دواړو دریابونو باندې دغه وي، عالم بالله او عالم بأمر الله. فکر دی ستاسو استاد محترم حضرت شیخ صاحب دواړو دریابونو کې څه دی ملا صاحب زبردست. نو دې کې دا ته دغه راشه. نو وروره اصل کې کم یو عالم پکار دی چې بالله و بأمر الله، دا ډېر زبردست وي. ایضاح البخاري کې لیکلي دي وی ویل للجاهل مرة وللعالم 70 مرة. هلاکت د جاهل د پاره یو پیرا او عالم به عمل د پاره او یا پیری. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس بشك داخل چې استاد د پات تعبیر رجال راضي به تاسو د اقطار د اطراف د ارزینه يتفقهون ځان پوهه به حاصلې په دین کې تفقه پوهه حاصلې په دین کې باب تفاعل خاصیت تکلف الکه علم ور ډېر لی تکلف غواړي، دا داسې آسان کار نه دی، د لون خوړ خیراتو نه دی، تفقه به حاصلې په دین. نو کله چې راشي تاسو ته نو پستوسو بهم تاسو وصیت قبول کې دا غي په حق له خیرن د خیر رسولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طالبانو د پاره وصیت نامه پرې خوستل چې تاسو د طالبان راضي هغه ته سم سبق ویست په دې دین باندې د خپل وس مطابق هغه
پویه کوي. رواه الترمذي. په ترمذي کې نه دا روایت راغلی دی خو اسناد یې ضعیف دی. ابو هارون العبدي په دې کې راغلی دی، هغه سړی ضعیف دی. امام بخاري وایي لا یحل روایته، روایت د ابو هارون جایز نه دی. و ابن حبان وایي متروک دی. دی خو د جامع بیان العلم و فضله کې سیب علیه رحمت چې کوم تعلیق په دې باندې چا کار کړی دی او تعلیق یې ور باندې کړی دی، نو هغې تحقیق دا کړی دی چې د حدیث دپاره دي 4 طرقه. یو دا د ابو هارون والا طریق دی، یو لیس بن ابي سلیم نقل کوي د شهر ابن حوشب نه، او دریم چې دی سعید بن سلیمان واسطي والا دا سند به ټیک دی، او بل یو څلورم سند دی په هغې کې متهم راوي هغه موجود دی. پیکه دی نو ګوره دا په بل ځای کې په صحیح سند سره راغلی دی او په متعددو طرقو سره هم راغلی دی. نو علامه اللهی په بغیة الملتمس کې وایي په صفحه نمبر 28 کې وایي دا اسناد لا بأس به. په دې دا داسې اسناد دی چې د قبیلې د لا بأس به نه دی، ها د لا بأس یعنی ضعیف نه دی. مقصد دا شو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحكمة كلمة حکمت ضالة الحكيم ورک شوی شی د حکیم دی. د علم خبره دا ورکه شوې د زما استانه ګرځ به پسې چې ار د حکیم پیدا کړله نو ما ورته حقداري کړم. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. مرقات کې دا راایستلی دی په هیڅ په کوم ځای کې چې منده کې دی لره دا ډېر لایق دی بها په دې باندې. دا حدیث چې کوم دی ضعیف دی، متروک دی. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد یو پوهه یو سړی اشد په شیطان باندې د زرو بدرګانو نه. رواه ترمذي بن ماجه. دا روایت هم ضعیف دی په دې سند سره، خو د دې دپاره نور طرق شته چې دا ټول طرق راجمع کړي نو حسن لغیره تی جوړیږي. دا خبره علامه سخاوي ذکر کړې ده په المقاصد الحسنه کې. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. طلب د علم دا فرض دی په مسلمان باندې علی کل مسلمین. د دې ځای پورې د دې حدیث مبارک 50 سندونه دي او د دې نه اخوا به نور دا ضعیف دی. ها خو د دې علی کل مسلمین پورې ګوره ضعیف نه دی. دا وروسته چې کوم حکم دی د دې ځای پورې 50 سندونه دي. 50 دی او ځینې خلک علی کل مسلمین و مسلمتین دا مسله لګوي، هغه موضوع دی. دی خو خدا باندې ولی علم نشته دی نه په دې مسلم کې خدا داخله ده علی کل مسلم. قرآن و سنت اعلی ذکر کوي هر ځای کې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. نو ښځې بچاله دام نه کوي، دا خو یا ایها الذین آمنوا ته خطاب دی. ښځې پکې یادې کړي دي، ښځې ورسره مراد دي که نه دي؟ مراد دي. دقرنګې علی کل مسلمین کې ښځې مراد دي، ولكن مسلمتن لفظ دا موضوع دی، دا به ورسره نه ویل ځان. واضع د علم عند غیر اهلنا اهل خلکو ته چې د چا عقیدې خرابې وي یا علم ته سپک ګوري یا د یو علم ادراک نشي کولی او راګیر کړی دی، د بوزي اخپش ته دی جوړ کړی دی. اخپش چې کوم دی وخاله په سیبویه الاخپشه اخپشه بیکه دی نو درې اخپشه دي که نو دا هغه استاذ دی. نو خپل شاګرد د استاد نه مخالفت کړی که دا خو بې ادبي ده. بیا داسې ویل پکار و چې اخپش د خپل شاګرد نه خلاف کړی دی. وایي نه دې ټیم کې د سیبوی دا خبره اعلی ترینه وه، نو ځکه نسبت د استاذ ته دغه رالی. وخالف سیبویه الاخفشه فی مثل احمر علما اذا نکر اعتبارا للصفة الاسلیة بعد التنکیر ولا یلزمه باب حاتم. بهر حال ګوره انا اهله څوک دي مولي صاحب چې د علم ادراک نشي کولی، عقاید یې خراب وي یا د دې دپاره علم زده کوي چې بیا به علما په هغې تنګوي. داسې خلکو ته به دغه نه کوي. د علم د عقایدو دفاع لازمي ده چې سړی په دې نیت باندې مناظره زده کوي چې زه به دفاع کوم د اغیارو. خو که تنګومه به مولیان نو بیا جایز نه ده. که مقلد الخنازیر په شان ته د زوړندونکي دی خنزیرانو ته جوهر او لؤلؤ
او ذهب سره زر ته سوچ کوه چې تا خنزیر په دې شیزونو باندې ښایسته کو د خنزیرو تزیین ښایست دې وکړو که نه د دې جواهراتو تزییق دې وکړله تا د دې تزییق وکړه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال اسلم خصلتان دو خصلتين نجم کې په منافق کې حسن سمت نیک خوی او نفقه په دین نو چې یو سړی ښه مولام دی ښه اخلاق دی نو دا کلم منافق نشي جوړېدی دا ضعیف دی ها په دې کې یو راوي دی خلف ولیکن ابن حبان د هغه توثیق کړی دی چې دا ثقه راوي دی وعن انس رضی الله تعالی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى تردف ليرجع چې دا واپس شي سند حتى يرجع الک تاسو په طلب د علم کې څه رجوم کړی دا او دا مدرسین عالمان دا اوس د فی سبیل الله نه وتیری وی حتی یرجع بوزي یرجع خو دیو نه د کړي رجوع دي ته وي چې بس او نور علم سکار نه ساتمه نظمن خود ځن کدن د اخري سلګي پورې ور د علم سره سره مولا صاحبه اراده لرو کار نور الله پاک جل جلاله دی خاجي وعن صحابة الذي قال دا صحابي دي دو احاديث مبارك دنا امر نقل قال رسول من طلب العلم كان كفاره دا كفاره لماذا اعطى فرمزا چې کوم ګناهونه تیر شوي دي چې چا څنګه طالب العلم شروع کړ مخکنی ګناهونه معاف دا روایت چې کوم دی دغه دا ضعیف دی په ځایلو کې کار کوي وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگز ممول نشي مؤمن د خیر د علم نه چې اوري دی لرا حتا تردیف لشي منتها د جنت تبو ورسیږي په علم باندې بموړو نشي راوت وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل اسو چې دغه تفوس وکړه شو عن علم په بار د علم کې د تیادو به پټکو اول جما واګي متواچول شي پر د قیامت باندې په واګو سره من نار حاکم دا روایت راوړی دی په شد شیخینو باندې برابر دی فکر دی که تفوس تی نه شوی نو بیا وای سئله کې دوه توجید یو دا چې په جبه تفوس کې یو دا دی چې هغه حالې د احتیاج وي محتاج وي مسألې ته نو مسله ورته څه مولا صاحبه بیان کا وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دے چې کوم دریو کې داخل دي على الثلاثه الذين درې آکسان خلفو چې رسته پاتې کړی شوی د سنا د قبول د توبینا دا ترجمه بیا کې هغه درې کم صحابه مراره ابن ربیع هغه کمال تویلی چې مکه یاد یا ساته به بدن نه ریږي مکه نمیم مراره بن ربیع کا بن مالک او هی هلال بن امیہ چې مکه د یاد کړه نو دا درې وړ صحابه به څه شي رايات شي قال نو دنا اتي احاديث مبارکه را نقل دي قال فرمایي چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم چې طلب کوي علم لره ليجاري به العلماء چې ليجاري چې جګړو کې په دې سره العلماء د عالمان مقابله وکي او ليماري به او یا چې د جګړو کې په دې سره صفها د قمقلانو سره صفها جمع د سفیه دا سفیه په اصل کې هغه کپڑے ته وي نه د یخنۍ دی پاکي نه د ګرمۍ منګ به وته د پلیټ کپڑا ویل اوس هغه کپڑے نه ملي یارزانه به د دیوالونو ته به خلکو زوړنده وله نه د یخنۍ پیدا کوي او نه د ګرمۍ پیدا کوي بس دا قوچ مال ته د سبق په اول سر کې ویل څه مې ته ویل څه مې ته ویل میګان نه مال ته چې دا اوس خلک په کومه کپړه کې کفن ورکوي دا خو په هغه کپړه کفن پکار چې انسان په ژوند کې کم او اچي اغوندې وي ها دا کومه کپړه چې دغه د نه د یخنۍ نه دی پاکي نه د ګرمۍ نه دقیق کپړې ته دې ته سپیح وایي او په اصطلاح کې سفیه چاته ویل کېږي جمع صفها ده امام رازي تعریف کړی الجاهل ضعیف الرأي قلیل المعرفة بمواضع المنافع والمضار الجاهل دی ضعیف الرأي دی قلیل المعرفة دی بمواضع المنافع والمضار نو جګړه کوي په قمقله اوس په جګړه مکه یا رړی په دې سره مخونه د خلکو الیه خپل ځان ته نو راوا بړی دلره الله تعالی داخل بکې در الله تعالی النار خلکو مخونه په علم ځان ته نه راګرځي بلکې خلکو له بدا علم ورکې په دې کې یو راوی د اسحاق بن یحیی اغا متکلم فيه دی خو بل شاهد لري
هغه شاهد په حاکم کې راوړی دی په مستدرک کې او امام بهقي هم راوړی دی هغه سند حسن دی نو لهذا د دې حدیث متن څه شو حسن شو رواه ابن ماجه ابن عمر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال من تعلم چا چې ذکر علم لره مما داغنا چې تعالی شول شي پاغي باندې رضا الله تعالی د قران سنت د فقه علم د نه ځکه موږ د دې پر چې حاصل کی ورسیږي په دې سره څه سامان ته د دنیا نه عرضن نو مندب نکي دا عرف الجنه خوشبي د جنت فور د قیامت یعنی ریحها معنی د دخول اولینه به د محروم شي او د قیامت په ورځ باندې به یو خوشبي را خوريږي دا به زیاتر عالمانو ته رسیږي خو دا عالم به د دغې خوشبي نه محروم شي او دا خوشبي چې په چا ولګېږي نو د میدان حشر ټول مصیبتونه به پې آسان شي میدان حشر د دې خوشبوی سره اسانیږي او دی به د هغې نه محروم وي نو قیامت ورځ به د سخت دی فکر دی دا چا چې علم د دنیا دپاره کړی وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا تر تعذيك الله تعالى بندل شي ووري زما مقاله زما بیان فحفظها دا په یاد کی وواغاها زړه کې واچوي وعامانه خیر ګردانی وکي وعصر کې دي ته چې تخ په کم شیز په خپل لوخي کې کېدي ترکاری په کاسه کې واچي روپۍ په بکس کې کېدي بټوه کې کېدي د څه ویل کېږي وواغاها واداها ودا کې دي لرا فرب حامل په خندیر کړه تولون کې دي پیقې رب دا کله د تقلیل د پاره را دي کله د تکثیر د پاره ربما يود الذين كم دي کله د تقلیل د پاره او کله د تکثیر د پاره دلته د تکثیر د پاره او د ربا دا مجرور دا موصوف وي ټیکه دی او وروسته جمله ورته بې صفت یعنی حامل موصوف دی غیر فقیه ورته سره دا ورته صفت کله ناکله داسې چې د دې دا صفت دا دغه وي دا مفرد برب صدیق وفي غربته نو دا صفت وفي وفادار کله ناکله د دې صفت راشي جمله بطور صفت راشي لکه رب صدیق لم يتغیر چې نه متغیر شوی عربتو دې پیژنم کله کله شبي جمله راشي رب صدیق عندك رب صدیق په شدت غربته په سختۍ کې مې پیژاندلی دا قوانین همع الهوامع نقل کړي دي په دویم جل او په 50 صفحه کې هاد هاروت همع الهوامع ډېر کله تولون کې د فقه دا غیر فقيه په خپل باندې خو بل ته چې ورسې هغه فقيه چې مسلې راوباسي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ودسې مسلې راستري چې خلک ورته حیران نو د هغه استاد محدث به اکثر امام صاحب ته ویلي چې امام صاحب تا چې دا مسله وایي چې دا مسله دا تارکم دی سیر اعلام النبلا نقل کړي دا مسله تارکم دی نه راستري ده ویل من حدیث الذي رویتنی د پلان کې حدیث نه چې تا ما تر کړی دی پلان کې هغه حدیث به ویل دا من دغه حدیث نه دا مسله راستري او دسې تیروزي نو هغه استاد به ورته وویلي چې زمونږ مثال د هغه خلکو دی د پنساریانو چې دوايانې څیزونه را جمع کړي وي او ستا مثال د حکیم دی ته چې دوايانې جوړی دا مثال د چا دی د حکیم دی د امام صاحب په فضیلت باندې به د امام صاحب استادان قایل دا داسې شخصیت و خدای ولا علم ورکړي ورب ډېر کله ته حامل د فقه الا مناچته هغه فقه منو ده ټیک ده تبم فقه مسلې به درو باسي دا حدیث دی بل ته ورسته او ته درې رښتې هغه به شپږ راو باسي ثلاث درې دي لا يغل عليهن کله نه کوي پاغي باندې زړه د مسلمان زړه د چا د مسلمان کینه نه کوي پاغي باندې یا خیانت نه کوي پاغي باندې زړه د مسلمان اخلاص العمل لله د مسلمان زړه دی په دې باندې خیانت ونه کې بدادي وکي اخلاص العمل لله کار صرف د الله لپاره کوه خیر خوای د پاره د مسلمانانو او لزوم د جماعت د مسلمانانو غیر سبیل المؤمنین پس مزه ويتبع غیر سبیل المؤمنین دا بس لزوم د جماعت ځکه دعوت دعاګانې د حاتک من ورائهم رستر رواه الشافعي
په خپل مسند کې مسند شافعي کې په 82 صفحه دا راغلی او بیهقي راوړی په مدخل کې ابن ماجه راوړی دی په 232 کې ترمذي ورته حسن صحیح ویلی دی او دې بل کې ثلاث لا يغل عليهن الى اخره وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رضي الله عنه تر تاسو کې الله تعالی سړي لاله چې واري من نظم نه شي ورسېږي لکه څنګه چې ډېر کړه مبلغ ورسولې شوی او ډېر ښه حفاظت کوونکی دی لپاره من سامع عند سامعنا رواه الترمذي او ویلي چې دا حدیث حسن صحیح دی ورواه الدارمي عن ابي الدرداء رضي الله تعالی عنه دا غنا راوړي هدايه واړوي صلی الله تعالی